مطلب بیا دا ټول ملک ګډیږي چې هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن هله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډېږي ورک شي خدایم ورکه چې ورک شي چې آسماني سیلاب پې راشي چې دا ټول ملک اوچت کړي او په سمندر کې وایي تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان 99% پسلو کی یو کم سل خزی او نر واړه او زاړه په ډمتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو ته دا عرض کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورته په جبه وي او یا به ورته په زړه کې قصدو کې تعلقات به ور سره پرېږدي دا مشن چې د چا د زندګۍ نه و عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نه هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګوټ ته انس و جن ته رسول دی داسې بیا چا نه دی کړی د هغه نه وروستو بیا صحابه چې کوم خواری او کم محنت د دنیا هر ګوټ ته حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فی الحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي ایس بی دینی نشته داسې چې هغه دې قوم اونه کړه چې لک په خېټه موړ دی دا خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ دی دا خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چه دے او عذاب چه دے اگر بالکل تیار ولاړ دے نن دے او که سبا دے تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا بجاړی اس په پلاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې
چې څومره د الله د دین نه بغاوت ته دا غي انتها په وشو د حکمران طبقه پزړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشتا بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتے بمبے مفتی اوڑا مفتی چینی مفتا چائے مفتی غوخه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچولي د 3 کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولي او خپیاب لخپی په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه به کوي نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله نو هغه میټر ولا بار کړي پستنه ولا ګوړي چې غلاونه کی دغه سي میټر خود شاهانو د بنگلوم بارو لګوي او بلته وصولوي کنه هغه ورځ یو دفتر ته تلم یو کمرې ته ورننه وتم نو هغه دلی راته وایي چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی و او پکې هم پکې لګېدلی و نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی و دا پکې ولې لګېدلی وای جی ګوره که چرته اچانک راشي یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نشي او غریب که پکې لاندې کېناستو او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی وایي خرڅ یې کړی دی که دا نشي کېدی دا نشي کمی دی که افسر لی ورو نه 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 خرڅ یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د ښځو شاپینګونه مفت او غریب به دی په کیله نیم نشي چرته به په سوی ګیس روټۍ هم نشي پخولی د بمبې اوبه به هم نسکې چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچی په علاقه کې یو خان دی او نواب دی هغه له د بمبې بل والا نږدې نه ورځي د سور بچی او غریب له بل ورځي چې دا بل له ډاکه کې نه بجلي دا بمبه در نه کټ کوم نن په علاقه کې د خان د کور د بمبې بل نشته بجلو والا خو سکے سڑی بلتا ہوئی ایک دفعہ ڈنگالی کر اور سارا دن خوشحالی کر نو ایک دفعہ ڈنگالی کا ورتا بس ټول ورځ بیا خوشحالی کوا مزے کوا هر یو تندر چې دی د غریب په سر راپری خدا غریب دی الله د ټوغکی په مرض مردار کی وای امین
وای امین وای نه ټول جماعت دی وای کینی زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګورئ الیکشن راغی همغه زاړه به بیا راپاسي څوک به آواز وکړي زما پښتنو ورونو زه به هله په ارام کښېنم چې پښتون له حق وګټم بجلیګر ملا به راپاسي چې ورونو اسلام په خطره کې دی راپاسئ تاسو به سیوا کونې له رنګ ورکوي او سړک ته به راوځئ جاله اسلام په خطره کې دی خدای بنیاد باسه د خدای په قهر واوړئ د سړي زامن شئ د سړي زامن شئ بیړم غرقش 50 کاله خو دې خلکو تاسو دوکه کړئ که په دې 50 کاله کې دا قوم د سړي ځای نه شو 50 کاله کې عزیزانو که داسې راځي چې حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسمي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شم الله به تپوس زمانه کوي سپی نن په ملک کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تندې او د لوږې مړ کېږي تپوس یې څوک نه کوي نو عزیزانو ایس نشتا انتظار د اسمان کوئ دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمکه درا غورځېدو د دې انتظار کوئ خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخکې څه نشته دا زمونږ ظاهري شان و شوکت چې دی دا هیڅ شی نه دی هیڅ نه سو پوری چې په اندرون کې درد نہیں پیدا پزړه کې درد نہیں پیدا تر هغه پورې په ظاهر لګیا وسکه یو سړی مانه تپوسو کو چې زما کور دی او یو ډمې لمې په کرۍ ورکړی دی نو په دې خو به زه نه ګناهګارېږم نو ما ورته ویل چې ډمه څه کوي ویلې ګډېږي بس غزلې مزلې وایي مال چې تا ډمې له کور په کرۍ ورکړی دی نو اصلي د ډمې زوی هم تی اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د دې ډمې د ډمتوب تربیت کی که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولی ما څه وکړم مال ولې نیولی بس دکان کې مې دغه دی دا په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم ویډیو گیم دی دا ماشومان راځي رواني کا رواني ول څوک مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه
د دې علاقې مشران ډیر دي، هغې ته ورشه د ویډیو ګیمونو والا دغه نه نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی، پناه په خدای ده. زه درته څه ووایم، دا څوک دي؟ مونږ یو که نه؟ نو عزیزانو خیال کوئ، ګوره تباہ کېږئ، غر کېږئ، هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم. که نه پیر پاتې شو، نه میا پاتې شو، نه غنجی پاتې شو، نه مولا پاتې شو. مولا له چې ورشي بس ګوړه شته او نشته او حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته، د جمعې په شپه لاس اوچتول شته او نشته، په دې قهر اخته مړي پسې اسقاط شته او نشته. یو ما ته ویل چې د اسقاط خو شته دی، تاسو وایئ چې نشته. نو ما دا مړی په تا واچو، دا مړی در باندې واچو، نو ول دې مړي ته خو وګوره چې دا ګله څنګه و، دا ګله په اسقاطونو باندې خدای پرېږدي. تاسو په ایمان ووایئ چې دا د اسحاق غوښو لاس ماښام اوچت کې او جومات ته راولېږي، لکي مروت استاذ یې وخوري، دغه دی ناست دی. دا مړی په دې بخلی کېږي، بخلی کېږي. زړه پوسکه یم په کور کې ساتلي او لاس اوچت کړي، الله ماښام دی، د مړي اروا راغلي په دیوال ناسته ده چې لاس پې اوچت، د مړي اروا راغلې ده په یاره خو څه ووایم، اوس دې خولې له مې داسې ګډې وډې راځي. د مړي اروا راغلې په دیوال ناسته ده چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کړي، نو د مړي اروا هغه خوروا والي او لاړه شي. ته د سړي زامن ښځې او نر د خدای په قهر اخته دي. د جماعتونو کې کله خیال وکړئ، تبلیغ والا وایي چې وروڼو کښېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي. نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی، پوه شوې. ام په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولې. ښه یاد کوئ دا ټکی چې مونږ کې داسې شته چې په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه ولې. دا زما خبرې چې دا خلک واوري که نه، دا غوړ غوړ، دا د ښځو دبلدینان او بړواګان، دا ښځې چې په زر زر روپۍ بوی کټ جوړی په صدر کې، چې دا زما خبرې واوري. نو بجلیګر مولا لوړم کالج کې سبق وای، او کور کې ټي وي دی، او کور کې وی سی آر دی، او کور کې می ټي وي نه ده، کور کې می ستا ښځه ده. دله راشه زما کور وګوره، زما لوره وګوره، که ټول جومات کې ما لور کېنولي، دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. که زما کور ته ټلویزیون په غلطه هم راننوتی، دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. که زما کور کې ټلیفوني، نن د اولیاءو په کور کې ټلیفونونه دي، سړی نه وي ښځه اوچت کړي، هلو تاسو څوک خبرې کوئ؟ دي که نه دي؟ د اولیاءو په کور کې ټلیفون، ریډیو، وی سی آر، ټلویزیون، دا کمپلیټ د یوه منډی ډمخانه ده چې د چا په کور کې. نن کوم لباس چې په ټي وي او په دې نیټ ورک باندې ښځې په کور کې وګوري،
سباله ګوره په دې سړک هغه لباس یې چولې روانه ناس تباہ شوي غرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تباہ دا غریبان کنن مالدار کې دا بداغوی نه لوی آرامیانی نو دیو جنا عزیزانو تباہ کیږي